دا د اکبر باچا لټان، دا د اکبر باچا لټان دي، دا حکمران طبقه چې دا لټان د اکبر باچا زمانہ کې درې لټان داسې پراتونو، دا یو په دې سینه بیره پرتا و چې بیره پرتا و نو پاس یو سور سړی روان ویل کاکا خبره واوره ارا کوشوي چې دا بیماران دي جوړه او دوی اوس داسې پراته دي چې داسې پراته دي نو ویل دا بیره مې په سینه پرتا ده لکه د خله کې رواچو. هغه دا خیال کړی چې دا جوړه فالج بواله یا ویل کاکا بیماری ول نه ټیک ټاک ویل نو دې نه بیره خله ته کولې نه شو زدي داس نه ور پسې را کوس کم چې پړک شو په دې مخې وواله. ا دویم چې ور سره پروت ویل سمعوا ویل ور پرون می غول کړیو نو را لیکونه نه پاکوله دې حرامي سمعوا آی پرې خدا دویم یو دو پټاخې لگاو چې دا دویم لگاو کو دریم ورته چې وای دا دواړه آرام ویل پتا څه چل دی ویل زم پروتم پرون می سپی خله کی متیاز کولی دوی ورته کورې نه وای په ایمان دا هغه دي کنه سینس تا ګورو دی تا ګورو جاز جوړول تا ګورو دی تا ګورو توپې جوړول تا ګورو دی تا ګورو سلويخ کاله وشو چې په سلويخ کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقۍ. ښځو له داسې ترقي او ازادي ورکړې ده ترقي ورشه هندوستان کې وګورئ شرمېدلو بغیرت ورشي ترقي د چین وګورئ تا نه رستو آزاد شوي ملکونه دي ترقي د هغې وګوره. دا هغه هندو نه دی چې تاسو به سل پاپړ د یو لور سل پاپړ د یو لور نن بیا په مخه کړي د دې د خبرونه اوري موږ چې لاس ور وړاندې کو او راجیو ګاندھی سره او زمونږ خارجه سیکرټري ور سره ملاو شو او زمونږ صاحبزاده ایوب چې دی نمره خو یې دغه ده ور سره ملاو شو او ورغه لنغه لنګمار بیا په مخه کړی کني په مخه کړی سټی زونه در باندې لګیدلی تاسو بچو سل پاپړ دی یو لور سل پاپړ دی یو لور تاسو دا د صوبه وزارت پښتانه به د خپل دارې وګورئ که یو بم را وغورځېد دا ټیزونه به وګورئ په سن 65 کې ملک ټیزونه اچولي تاسو ته ګوره ملک ترقی ته ګوره ملک ته هېڅ ترقي نه دا حکمران طبقه د دې اهل نه ده چې ملک تاسو په ایمان وایي په ایمان په جومات کې ناستئ چې زمون قومي اسمبلي وګورئ چې دا کم کسان پکې ناستي دوی به د ملک د ترقۍ اسباب جوړوي. زمونږ دا صوبایي اسمبلي دلته وګورئ دا چې راجمع شي دوی له خبرې ورځي دا دلته کیبینټ میټینګ کیبینټ ماله خندا راشي کیبینټ میټینګ وشو دا فیصله پکې وشو کیبینټ ته راشه دا زمونږ کیبینټ وګوره دا زمونږ اسمبلی وګوره دا زمونږ ممبران وګوره دوی چې راوځي اوس یو شوشی خوشې کړې ده د شریعت بیل شوشی خوشې کړې چاله شریعت بیل پیش کړې تاسو ته دا وایم زما دا خبرې د دنیا ګوټ ته ورسه چې دې شریعت بیل والاو نه تپوس وکړي چې تاسو شریعت بیل چاته پیش کړ که ضیاءالحق تم پیش کړی نو اخو اسلام دی ټول اسلام دی ټیک شو هغه پرون نو ویلي چې تاسو که اسلام منئ نو زه 5 کالو له صدر شم ویلیو که نه ویلي نو دې ټول اسلام دی د سر نه تر خپو پورې د قومي اسمبلی تم که پیش کړی قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو له ووټ اخیستی که نه ټیک ده اسمبلی م اسلام دی صدرم اسلام دی نو تاسو دا شریعت بیل پیش کړی چاته دی په دې مې پوه کړئ دا د جوماتونو ته دا روټي خلاص مولیان چې درشي که نه چې شریعت بیل پیش کړی پې راپاسئ د مرۍ نه یې ونیسئ چې دا شریعت بیل دې چاته پیش کړی بل دا چې په کم کور کې د ښځې او د میړه جوړ را نشي نو د هغه کور نه ښځه یا مټیزیږي یا د میړه نه طلاق علي که نه یا خو ته مټیزه شي وتښتي یا ته طلاق علي په اسمبلی کې ورسره ناست دی د مینې اسټل پس خوردې خوري تالي سټي او قوم دوکه کې چې ما ورته شریعت بیل پیش خو استعفې ورکوي اسمبلی ورته پرېږدي سینیټري ورته پرېږدي چې راوځئ استعفا ورکوي که نو دا بل ډونګ مچو کړی صاحب چې کال خو تیر شي که نه نو یو شوشه پرېږدي نو ټول کال بیا پیا خلک اختی پا شوشه صدر صاحب بیا د خیر په غونډۍ کینی بیت الله شریف ته منډه کی چې یا الله شوشه مې پرېښې پکې مې کامیاب کړی کال بیا خپل دی مخې کال له به وګورئ بله یو شوشه به پرېږدي دا 10 کاله په دې شوشو تیر کړه والله که نه اسلام شته نه دین شته نه مذهب شته نه په دې ملک شرعي نظام وګورئ
دومره دا چې هر سړي ته پړه کې دا درد ساتل پکار دی چې خدای د ملک قانون قرآن پکار دی، د ملک قانون شریعت پکار دی. دا پاکستان د ډیرو خلکو په قربانو او په وینو جوړو او د دې نا اهلو د لاسه تبا کیږي لګیا دی. خدای دوی تبا کې او د ملک لاج وساتي. دا زمونږ ملک دی، دا زمونږ وطن دی. خدای دې نه کړي هغه سات کدی ملک ته یا روس راغی، ته ملک ته یا هندو راغی، زمونږ به سالي مونږ به بیا هغه سپیو لکه د انګریزانو په وخت کې چې د انګریزانو د آسونو خاشنه به مونږ پاکول او د انګریزانو بوټان به مونږ پالش کول او د هندوانو دغه پیتلو لوښي به مونږ وینځل. زمونږ دې کلي کې یو دې کلي کې دا چې مبارک کلی دی زه چې پکې ناست یم، دې کلي کې یو د هندوانو تالي سټو نو پیسې ورسره بیا ډېرې رالي. نو ما ته یو ورځ وایي چې ملا صاحب ملا ملا ما د سړي زوی شو، ما نه یې لیدلی تا چې د هندوانو هغه برتنونه به دې مانځ کول او د هندوانو په ګودامونو کې به دې بورۍ اوچتولې. اوس د پاکستان د برکته ته هم خوله کږه کړې او خبرې کوې. دا خسکي مالدار چې دي د دوی دا خبرې واورئ لګي. دا اوس چې ولا د هیروین د برکته پیسې را هیروین سمګلینګ څوک کوي؟ حکومت یې کوي. د چا په جازونو کې هیروین ځي؟ بټۍ د چا په حکومت کې جوړې دي؟ د چا؟ ستا په ایجنسو کې بټۍ نه دي؟ هغه ایجنسۍ ستا نه دي؟ ستا پولیټیکلان او ستا پیګان او تحصیلداران پې مقرر نه دي؟ ستا ملکان نه دي؟ ستا مراعات نه خوري لګیا دي؟ بټۍ چرته دي؟ جوړیږي چرته؟ سمګل کېږي په خرونو نه ځي او نه پیدا ځي، ستا په جازونو کې ځي. بیا دا ثابته نه شوه چې کوئ یې هم تاسو ملاو ور سره تاسو یې. نو وی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی، باز میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باز. کیم پخپلا او ملامت کیم ما سو کی کئی نن د قوم بچی کدے روین دلاسه تبا کیگی زموار تاسو یې. زبا غواړم چې په دې ملک کې به دا شی نه او زبا د ملک حکمران یم. قسم په خدای دی چې اور در باندې بلکم اور. او په ژوندون کابل کې ولی امنو یو نن بئی روټای کم پخ کړې وه کم چې صدر داود پې ورغی چې روټای وتلله کمه وه. ویل دا ولی؟ ویل جی ویل بزنس سر خپونه یې ونیوه او تنور ته یې ورواچو او سر یې پې کېښودل چې د روټای نه مخکې تا کباب که چې ستا عمر چې بیا رانه کمه روټۍ ته به روټۍ کمه ولې تلې؟ ولې یو په تنور کې اچوم ته وګوره چې بیا روټۍ کمه یو پی والا رانیسم چې دا دې کې اوبه ولې دي تا ولې اچوم او مغه کړهي لاندې دې سر دننه کم چې کم کړهي دي اور دې ته لاندې کړي سر دې ته دننه ګجر دې 8 روپۍ پاو پیسو نو اوس دې پکې وبئ اوس دې وبئ پکې رش ټولې میخې سرکاری فارم ته ولېږم او ګجر راونیسم او سر لاندې او خپې پاسې ځوړند کړم. ته وګوره کنه څه چل دی. په غوښې اسپیټر مقرر دی. د اسپیټر کور ته صاحبه نری غوښه دړی لاړه شي، مرداره میخې قصابخانه کې د اسپیټر صاحب جیب ته پیسې لاړې شي. د کمیټۍ دغه مقرر دی دړوغه د کمیټۍ اولې مشر تارپیټو وګوره میر صاحب میر هغه یې وګوره ممبران یې وګوره عمله یې وګوره. زه به ووایم چې دا کار نه غواړم. ما نه به په ملک کې څوک وکړي. قبایل دي آزاد مزاد پکې نشته. قسم په خدای دی چې بلډوزر یې در باندې وګرځوم چې مې غلط کار در کې ولي. ته وګوره چې دا خلک ټیکي کوي او ته په ایمان وایې چې یو اجړه بل اجړه ته غږ کولی شي، یو اجړه بل اجړه ته څه ویلی شي؟ خبره خلاصه. یو غل بل غل ته څه ویلی شي؟ زمونږ یو استاد هغه به وایي چې په لاره د شپې روان یې څوک در باندې اواز وکړي چې هلکه څوک یې نو ویل داسې مه وایه چې یا ملا یم یا طالب یم یا سوداګر یم یا داسې مه وایه، وایي داسې وایه چې څنګه یې دغسې یو. نو ما ورته ویل چې د دې فایده څه ده؟ وایي د دې فایده دا ده چې که دا ناست سړي غله وي نو پوی بشي چې دام غل دی نو څه به درته نه وایي. که دا ناست سړي سم وي او ته ورته وایي چې څنګه یې دغسې یو نو ای به وایي چې دام سم سړی دی. نو په دواړو صورتونو کې به بچ شي. تاسو خیال راغی
نو چې څنګه دي دغسې یو غله دي او مونږ هم غله یو. واده دی د نوجوان هلکانو ته وایم، دا ځوانان هلکان واورئ، وایي تل به نه ستا ځواني او زما سوالونه. سوال د عاشق همیشه حسن ته کېږي، خو چې د معشوقې حسن ختم شي د عاشق سوالونه هم ختم شي. دا ځواني به دې لاړه شي داسې به خوله به دې شړشړتی وي، لاسونه به دې کار دې خوا وګورئ. بجای د دې چې ته پردي واده کې یو ججر کلاشنکوف کارتوس خلاص او هغه پیسې راوړې دلته سپارې پې والي چې د چا بچي به پکې سبق ووایي. د خدای د پاره که لږ د سړي د بچي سر در پورې وي پې سوچ وکړه، چا په پردي واده کې ججر ته شول د هغې به لوی اجر وي د خدای په نیز او که د دې به لوی. واده دی ګامه ګسیټه دې راغوښتي، راشئ یو کښېنئ یو پاسئ یو هلته راوړه دلته راوړه غوښه راوړه کورمه راوړه پلانې راوړه. هلکان هم په قهر اخته وي، ښځې په قهر اخته وي. بله ورځ یو مونږ اشنا واده و، زه ودونو له په عمر کې چېرته نه یم تللی، ځکه چې ودونه د سړیتوب وي نه نو په عمر یو ځل تللی هم کښېنئ پاسئ ودرېږئ ځای نه دی اوسګار ودرېږئ. اوی مای والله چې 13 کاله وشو بیا نه یم. ما د واده وریجې نه دي خوړلي، دې ته ټینګېده ډېر ګران. هلکه واده څنګه و؟ ډېر ښه. نن مې یو بوډا نه تپوس وکړم پرون واده له تللی ویله سرې کړې پکې وي، چرګان پکې وو، معقوطی پکې وي او فیرلي پکې وه او دغه د مال په ګیره خو به دې ډېره رابېدلې وایي ته کله دې شه چې ته په معقوطی پکې دې ته ټینګېده ګران. دا خو ډېر خنزیر ځای دی که نه، نفس دا خو ډېر پلید شی دی. د دې مقتضیات پوره کولو سره به جهنم ته. دا د واده اخراجات که ته راوړې او دلته پې یو چپر جوړ کې چې سبا له د خدای قرآن ته لاندې څوک ووایي وایي په ایمان دا به لوی اجر یو کا به لوی اجر. راشئ د پلوسو خلقو زما وړوکی تاسو کې لوی شوی یم، راشئ انقلاب راولئ ځان کې، اعلان وکئ تمام علاقې په سطح چې بس نن نه بعد به د مړي خیرات هم دای او د واده روټۍ به هم دای. ایمان ته هلکه زما واده و زما افسوس دا دی چې پلوسی زمونږ ملګري اوس مړه دي ټول خدای دې یو ګل زمان ژوندی دی چې راغلی که نه زما واده دا بجلیګر والا ما ته وایي چې هلکه کارډ ما زما د خوله کارډ نه خرابه ده کارډ مار والله د زوی واده مې کړی ما حیران نه شي دلته څه شي زما واده چې رالم خلکو ویل چاته مال ولې ما د چا روټۍ خوړلې د واده ویل نه مال په ما د پلار حق وسه ځای ورک شئ نه د چا خورم او مې را باندې خوروئ نه چا مړ کړم نه چا را باندې راپورټ وکړو نه چا قید کړم یسوړي مور مې مړه خیرات ولته مدرسې تم درکې مدرسې تم ولېږلو سب چې زمونږ وسو ځئ چې د مور پسې صدقه جاریه وشي لوره مړه وه دغه چله مو اپریدي مونږ اپریدي نه خدای په تورې بلا ووال کا ما ته وایي چې هوی نو شوه وړمبی ماښام دې م خراب کړه ما ړومبی ماښام ستاسو تباه دی تباه تاسو په ړومبي ماښام په قبر کې په څلور بولي په دې زه ښه پوهېږم که په دې ته ښه پوهېږم دې له درد ما درد چې د چا زړه کې د صدقې جاریې و سیټي کریم بخش جوماتونه او عیدګاګانې او مدرسې جوړې کړې وې 15 کاله پسې د مرګ نه رئیس دی زه چې ورلم تابوت یې رئیس دی و مولانا صاحب هرات مولوي صاحب ورته وې ویمه چې پرای نه نیځئ ویل نه نه مونږ یې ګورو خو چې ډچې ورکو تابوت یې ترې لرې کو په خدای باور وکئ ماښام دی 15 واړه وخته یو ځای کېږي چا د لمبا اوبه هم په دې ګیره کې پرخې غوندې نښتي دا ما لیدلي دا کفن او د هغه دا مخ تا به وایي چې راپاسي او ستړي مشي را سره کوي د هغه ټول ژوند داسې تېر چېرته جومات ګورې سیټي کریم بخت جوړ کړی چېرته مدرسه ګورې سیټي کریم بخت جوړه کړې د هغه ټول ژوند داسې 15 کاله پس ته خو 15 ورځې پس دا خپل مړي راوباسه چې 15,000 کاله روټۍ خوند در نه کړي ته څه خبرې په دې اخون بابا دیره کې 300 کاله پس یو مړي له حد سوری شو 300 کاله او زه ورغلم چې له حد سوری شو ما سوری لږ نور کولاو که چې مې داسې وکتل
د شوی کړي خامتا کپنیو دومره دومره زلفې وي او دومره یې ګیره وه. هغه ګلکارانو ته مې وې زما د لاس وخت په دې خو ونیسئ زه دې مړي له لاس وروړم که راښکمه چې داسې مې راډک وهئ چې لاس مې وروړو دا مخ تابیل مالوچ دي دا کپن مې چې داسې داسې کو تابیل چې اوس د جولانه چا شوی کړی خامتا راوړي او په دې اچولي 300 کاله. تاسو خیال راغی زما عزیزانو عرض داو چې دا د اورېدو درته یم دا د لیدو چې د چا ژوند داسې تیري د هغه د مرګ نه رستم دا علي په دې نوتیه دیره کې 18 ورځې پس یو مړی راوویست 18 ورځې پس ډېر ټوپونه یې وال چې مولانا صاحب مونږ یې کلي ته وړو مال مه کوئ بیړم غر کشه ګناه ده ویل نه وړو یې خیر مالزی ورک شي چې دې لاړې یو ګنټه پس زم ورپسې ورغم چې د لاحت تخته خو یې را لرې کړه په خدای باور وکړئ چې 1000 واړه لړمان ترې راووته د لاحت 1000 واړه لړمان. بله درته وایي ترمزو حاجي صاحب زیارت ته تللی وم باجوړ ته تلم هلته ور واړو یو بوډا سړی سپین ږیری سلام علیکم وعلیکم سال دی جی وی حاجي صاحب زیارت خو دې وکړو او راځه چې یو بل زیارت ته بوتل ای قبر سره وی دا طالب دی داود باجوړ حاجي صاحب سره په غزا کې شهید شو 6 میاشتې پسې د وطن خلق خپلوان راله چې مونږ یې وباسو حاجي صاحب منې کړه چې وباسئ یې ما ډېر څه یې وکړه نه منې کېده چې نه منې کېده وی ځئ چې سم خوښه دا وکړه چې قبر یې پرانېسته او تختې ترې را لرې کړه هلته دا د کاڼي تبزې غوندي لاحت ته یې ودرولې چې را لرې کړې د دې خپو د طرف نه د ګلاب بوټی زرغونو او هغه ټانګ یې داسې په سینه راغلی او تک سور ګلاب د دې سپېږمو ته داسې ولا. عزیزانو دا د اورېدو خبرې نه دي. قبر خو علم غیب سره تعلق لري لیکن کله کله دا انکشافات هم قدرت په خلقو کړي دي کتلي دي په سترګو نو دا عالم آخرت دی عزیزانو دا عالم پکې دی او دا عالم پکې نو ښه حالت به د هغه چا چې په دنیا کې قرآن او حدیث سره دا مدرسه ده. خدای دې توفیق درکړي چې تاسو ښځې وګورئ ښځې خیرات ومنئ نظر ومنئ صدقه هر څه چې وکئ دغه ځای ته رالېږئ کتابونه ورته پیالئ پوزي ورته پیالئ کمرې ورته یو 2-3 جوړې کوئ یو کمیټه یې جوړه کوئ د دې کلي د علاقې په سطح باندې چې د دې ځای خدمت وشي کوئ به دا 1000 روپو چک دی د مجاهدین باچا د طرفه دا سړی مخلص سړی دی دعا ورته کوئ چې خدای پاک نور د خدمت کولو توفیق ورکړي بچی ورته خدای وپایي او نیکان یې ورته لوی کړي زما خو د جیل ملګری پاتې شوی دی ما ته خو ښه سړی ښکاري نو خبر نه یم چې تاسو بیا څنګه ګڼئ زه خو ښه سړی هغه چاته یم چې د چا خیر غواړي حاجي یار محمد صاحب د 10,000 روپو اعلان دا د مجاهدین باچا چک وای بچیا پرېږدم هم نه بسم الله کوي دا گزارونه غټ شروع شو نو تاسو نه مې 2 مطالبې دي یو خو سره داس چې څه مکړه به ټیک ده جی بل آینده د پاره پړه کې دا قصد وکړي چې خدای په ما دې څنګه ربانی کوله نو استاد دین به په کې ځای ٹھیک څه سره داس چې څه فکر نشته وړه کې دا قصد وکړي چې خدای څنګه ربانی دې په ما کوله نو استاد دې خو غره یو مزیدار خبره وکړه یو پیر ته یو سړی روان لکه خیال وکړو چې پیرانو له خلک تحفې او ډالۍ وړي ما سره خو څه نشته نو په لاره تلله چې نري ډکي راټولولو یو دومره ګېډی جوړ چا پیر ته ورسېدو وې دا دې سره وړه وې صاحب والله که نور څه مې وس کړي خو دا لرګي مې راوړي چېرته لنګر دال به پې پاخه شي ویل ښه ویلم ویل هله دا لرګي په بکس کې کېدی یو خوله پې کې کنجي ماله راکړي وې صاحب دا ولې وې زه چې کله مړ شم زما د مرګ اوبه په دې لرګو ګرمې کوي د اخلاص لرګي دي والله ما به پې خدای وبخي ډکه هسې په لار راځي او لرګی دي بیا مو طالبان به پې چای پخي والله که د دې اجر بیا پوره کړی واخر دعوانا ان الحمد لله چې دین باقی به الله ساتلی دا چې دي دا پړی یعنی چا چې دا د غویي متیازې زده کړي انګریزي وګورئ د غویي متیازم چې په لاره ځي داسې کېږي چا چې د غویي متیازې علم ویلی دا پړی لیکې دي خیال م راغی چا چې قرآن او حدیث ویلی و دا جاهل دی چا کیمسټري ویلی دا او چا دا ټیزن ساینس ویلی دی که نه جي
پاکستان ته ګوره ساينس ته ګوره وي ابای مې لیوانای شو په ترجمي باټینګن غواړي پاکستان ته ګوره ساينس ته ګوره پاکستان ته ګوره جازونو جوړولو ته ګوره پاکستان ته ګوره بحری بیړې جوړولو ته ګوره دا روټي خلاص دوی په دفترو کې بسکټي خوري او چې مازیګر روزي امبر سره میخه ساتلی دی هغه صدر روډ تر وباسي هغه لوبي او د شپې د شرابوس کې ود پراتی دوی به جازونه جوړي دوی به ټیمی ذرات پیدا کوي او دوی به ټم بمونه هایدروجن بمونه جوړي دا بے غیرت